یو ملا صرف سلویخ کاله به کې امامت اوکی مقتدیان یو بس یو اوسه دی جماعت وی مولام اوشړو شړي خلک انسانان که زناور وای خبرې کوي خلک انسانان شړي که زناور شړي بیا د پښتانه وی مولام شړلې دی سلویخ کاله عبادت اوکی والله دا ملا صاحب تاڼې ته نشي تللی دا ملا صاحب عدالت ته نشي تللی دا ملا صاحب رپورټ نشي کولی دا ملا صاحب اف ای آر نشي کولی چې ما 40 کاله په یو ځای کې امامت وکړو زه ویستم ما 40 کاله چې کوم دی نو لګیا وم د الله صدا مې ولګوله زه ویستم والله نه اف ای آر کولی شي والله که نه رپورټ کولی شي تا ته دا ووایم ته په کور کې چې دومره موده تېره کې پښتانه وي په پردي ځای کې خپې خورې کم نو که نیم نه نو لږ خو به راته میلاو شي ملا صاحب صادر اونغاړي ایسته دغه ځای نه روان شي وروسته څه پرېږدي پته شته ستا بچی حافظ ستا بچی قرآن والا ستا بچی عالم ستا بچی دینداره ستا کور کې ستا لور ته د الله قرآن درس د الله تعالی د کلام درس د الله په قرآن باندې مینه کوونکی محبت کوونکی پرېږدي هغه صادر وسنډي نه ستا د دې جومات نه پکې وړي نه ستا د دې جومات نه چې کوم دی هغه کټ او پوزې وړي نه ستا د دې جومات نه هغه د ځان دپاره چې کوم دی پیسې او دولت اخیستی دی صادر وسنډي روان شي ستاسو دپاره مولیان ډېر او زما دپاره د الله کورونه ډېر بل ځای کې به یې وکړمه خو چې وروسته ځي نو الحمدلله هغه غلاجن نه دی پرېښودی هغه ډاکو نه دی پرېښودی هغه سودخور نه دی پرېښودی هغه رشوتخور نه دی پرېښودی هغه چې ستا د جومات ته لاړ نو حافظ او عالم او قاري پرېښودی دی الحمدلله وای خیرخوا چې کوم دی د قوم علما دی او که نه دي وای دی او که نه دي وای علما خیرخوا دی او که نه دي